اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو میر جمشید یم. څنګه تاسو ته پته را چې مونږه د دنیا په حواله سره چې کم دنو خبرې اترې کوو، نن به مونږ چې کم دنو د دینی خبرې وکړو او ډېرې اهمه خبرې چې هغه به مونږ تاسو په خپل ژوندۍ کې په کار راځي، بلکې آخرت کې به هم په کار راځي. د مونږ چې کم د کلمې فرایض بیانو تاسو ته. په کلمې کې چې کم دي 15 فرض دي. د زړه د خلاصه کلمه ویل فرض دي. مسلمان د لپاره کلمه ویل دا فرض دی، یو ځل کلمه ووایي. د کلمې الفاظ صحیح کول فرض دي. دا نه چې یو سړی غلط الفاظ استعمالوي. لا اله الا الله محمد رسول الله چې صحیح الفاظ ته بیانې د کلمې فرض دي. دویم فرض. نمبر 3 فرض د کلمې معنا او په مقصد باندې ځان پویول فرض دي چې د دې معنی څه ده او د دې مقصد څه دی. دې نه خو تاسو ته پته وي چې د کلمې معنی چې کومه ده لا اله نشته دی بل معبود الا الله مگر یو الله دی، محمد رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم دی الله تعالی پیغمبر دی. معنی ده د دې مقصدونه خو ډیر دي، خو یو مقصد دا هم دی چې د الله نه د کېدو یقین او مخلوق نه د نه کېدو یقین زموږ او ستاسو په زړونو کې راشي. دا درې فرض شول. کلمې د لاندې زندگی تیرول فرض دي. څلورم نمبر د یعنی الله احکاماتو د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په طریقو بخپل زندگی تیري. دا د کلمې د لاندې زندگی تیرول دي او کلمه بل ته رسول فرض دي. څنګه چې قدرمنو کتونکو ما تاسو سره ورسوله داسې تاسو بل چاته ورسوئ، تاسو دا یو فرض پوره کو. کلمې 15 فرض دي. پالن الفاظو کې ته اوس وایم. کلمه ویل فرض دي، کلمې الفاظ صحیح کول فرض دي، کلمې معنا او په مقصد باندې ځان پویول فرض دي، کلمې د لاندې زندگی تیرول فرض دي او کلمه بل ته رسول فرض دي. قدرمنو کتونکو دا کلمې فرایضو چې ما تاسو ته وویل، ان شاء الله هر جمعه به مونږه د دینی ټاپک یعنی دین خبرې تاسو سره کوو او ان شاء الله العزیز دا مونږه ځان سره نن وعده وکړه، بلکې چې دا مونږ کله پیج جوړ کړی په 2013 کې، نو مونږ دغه سوچ چې مونږ به دین په دې باندې خورو، خو چونکې دا شیطان انسان سره خلق الانسان کان ضعیفا، الله پاک چې ماره انسان کمزور پیدا کړي، شیطان مونږ دې ته نه پریدي. نو ان شاء الله هر جمعه ان شاء الله د دین خبرې او ان شاء الله په سوشل میډیا باندې کوو چې دا مونږ ته دینی علم اوم راځي. قدرمنو کتونکو د ویډیو کتلو مهرباني، خاد آباد اوسئ، چرته خوشاله اوسئ، الله مو خاد آباد لره د الله پامان.